څنګه تاسو ته معلومه ده چې د شعبان میاشت دا شروع کېدونکې ده، نو په دې میاشت کې یو 12 رکعته نوافل دي، د هغې ډېر زیات فضیلت دی او دغه رنګ یو سره څومره وظایف دي، بنده دا وظایف کوي یا دغه رنګ دا 12 رکعته نفل کوي، الله پاک به د انسان نصیب دا مکمل بدل کړي، الله پاک به د انسان قسمت دا بدل کړي او دا وظیفه چې کوم سړی وکړي سم د الله پاک نه غواړي انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر زیات څه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، د صحت نه به خوند او مزې اخلئ، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، د وظیفه د ماه شعبان حوالې سره ده او ماه شعبان د ډیره زیاته زبردسته میاشت ده او دغه رنګ ډیره زیاته د برکتونو او ډیره زیاته د عظمتونو میاشت ده. د دې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې شعبان میاشت دا زما میاشت ده او دغه رنګ رمضان میاشت دا زما د امت میاشت ده. نو ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی او ډیره زیاته پاورفل میاشت ده. نو که په دې میاشت کې یو سړی وظیفه کوي، په دې کې دغه نوافل وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان د ګناهونو نه پاک کړي، الله پاک به د انسان ته رزق ورکړي، الله پاک به د انسان قسمت محترمو دا کولاو کړي چې څومره حاجتونه دي، دا ټول حاجتونه به الله پاک انسان له پوره کړي او کاروبار کې به الله پاک د انسان له ترقي ورکړي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کوم سړی دغه 12 رکعته نفل ده وکړي، فرمایي چې الله پاک د انسان ته د 12,000 شهیدانو ثواب ورته ورکوي. نو 12,000 شهیدان محترمو دا ډېر زیاته غټه خبره ده او دغه رنګ فرمایي چې د 12,000 کالو د عبادت ثواب الله پاک د انسان په عملنامه کې لیکي او فرمایي چې د انسان به الله پاک د ګناه نه داسې پاک کړي لکه چې د انسان نن د موره دا پیدا شو او فرمایي چې 80 ورځو پورې به الله پاک د انسان ګناه دا نه لیکي. نو ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده، تاسو به دې فضایل اورېدلي وي، ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. نو فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د شعبان میاشت دا شروع شي په لومبۍ شپه باندې تاسو به 12 رکعاته نفل وکئ، 12 رکعاته نفل به وکئ، نو الحمد به پکې یو پیری ووایئ او دغه رنګې سورة الاخلاص قل هو الله احد دا پکې 15 پیرې وایي. نو مطلب دا شو چې 12 رکعاته دي، څنګه چې موږ عام مونځ کوو صرف پکې دا قل هو الله احد سورة الاخلاص دا پکې 15 پیرې ویل دا پکار دي په هر رکعت کې. نو چې کله موږ دا 12 رکعاته دا پوره کړل بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیم ووایو، کوم درود شریف چې د مانځه دا به 11 پیرې ووایو. نو چې کله موږ دا 11 پیرې وویلې نو بیا به د هغې نه بعد 313 پیرې سورة الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر دا مکمل صورت به 313 پیرې وایو. چې کله دا موږ پوره کو 313 پیرې نو بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیم بیا ووایو. چې کله موږ دا وویل بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو، دعا کو تاسو حالو کې د روزګار دپاره تاسو دعا کوئ یا د پیسو دپاره دعا کوئ یا د چا بل څه حاجت دی دغه حاجت پوره کېدو دپاره دعا کوئ یا دغه رنګ د غیبي امداد دپاره دعا کوئ، دغه رنګ د رزق دپاره دعا کوئ، کاروبار کې ترقۍ دپاره دعا کوئ، چې څه دپاره هم دعا کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې دعاګانې دا قبوله کړي. او دا ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده چې دې وظیفې ته خلک 1 کال انتظار کوي او هغه کله الله پاک موږ هم تاسو باندې راوستی دی. نو کوشش وکړو چې کله موږ میاشت ووینو دا وظیفه دا موږ وکړو او نور څومره زموږ ملګري دي دوستان دي د هغوی سره شیر کړو چې د هغوی هم پکې څه نه څه پیدا وشي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.